مدین دا مدین چې ونو دا د قنطورانو پیدا شوی او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بیا د هغه نه دا قوم دا آباد شو مدین دا څوک نو دا د ابراهیم علیه السلام بل زوی یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام او دریم چې ونو دا مدین بیا مدین چې وو نو د په نوم سره هغه علاقه چې ده نو هغه هم آباده شوه لکه دې کې به آسان مثال به واخلو لکه خادم شاه کرې خلک یادوي خادم شاه کرې و د خلک ولې وایي ځکه چې دا یو سړی و دغه ته مشر سړی و خلک چې د هغه په نوم سره یادوي یا عثمان کله یادېږي نو دا کېدای شي دا یو مشر سړی و یا غني کله یادېږي نو دا هم یو مشر سړی و نو د هغې په نومونو سره هغه کلي چې دي نو هغه آباد شي نو دغه رنګې مدین د شعیب علیه السلام زوی و او د ده په نوم سره بیا دغه علاقې والا چې دي نو دا آباد شوي دي نو مدین د دې پرور د دې یو ورور چې شعیب علیه السلام دی الله فرمایي دا مونږ دې لېږلی و د شعیب علیه السلام څه کار و نو د ده کار هم توحید و لکه یو لاد صلیبي زره کم و بیش پیغمبران چې دي نو دا راغلي دي د دې ټولو کار چې دی نو دغه دی چې لا اله الا الله طرف ته خلک چې د الله جل جلاله نه اله او د بل چا عبادت مه کوئ عبادت صرف د یو الله وکړئ نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته وایي دوه کاره کړي یو حکم د حقوق الله کړو چې تاسو حقوق الله ته پوره کړئ او دویم کار د حقوق العباد کړو چې د بندګانو حقوق چې دي نو دا دواړه یې پوره کړئ دواړه په دې آیاتونو د یو کې تذکره کوي چې خپل قوم ته وایي یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله تاسو د الله جل جلاله عبادت کوئ یعنی صرف د یو الله عبادت کوئ د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ ما لکم من اله غیره نشته دی ستاسو دپاره څوک اله څوک عبادت لایق غیره سوا د الله نه د الله نه علاوه څوک د عبادت لایق دا ستاسو دپاره نشته نو تاسو د یو الله جل جلاله عبادت ولا تنقصوا المكيال والميزان هدينا مخکې حقوق الله ذکر شو دې ذکر اوس حقوق العباد ذکر کېږي چې تاسو کمې مه کوئ په کیل کې او په وزن کې کیل او وزن د دوو څیزونو کې چې دی نو کمې مه کوئ د دې نه منع فرمایي شعیب علیه السلام قوم کې دا کار چې دی به فنا ټول کې چې دی نو دا به کمې دی وزن چې به کوو نو فرض که په چا باندې کیلو سیده غستی و نو دی به سیز تیار کړی و چې دا خو کیلو دی په پکې به هغه کیلو نه 40-50 ګرام به کم و نو شعیب علیه السلام فرمایي چې تاسو په کیل او په وزن کې چې دی نو دا کمې مه کوئ لکه څنګه چې نن سبا هم د دې تلو والا چې کله تاسو دا کاڼي وګورئ او بیا په دې ډیجیټل دا اوس چې نن سبا کمې تلې راغلي دي د بجلۍ والا بې په دې باندې تاسو کول کې نو باقاعده تاسو ته به کمې محسوسېږي لکه مونږ مخکې ورځو کې مونږ یو څیز راوړو بازار نه 2 کیلو بیا موږ ته یو دوکاندار سره چې وکړو په هغې کې 40 ګرام چې وو دا کم نو دا ولې د کاڼو دا ټول چې دی نو دې کې کمې وو اوس چې کمې دا نوې تلې راغلې د بجلۍ دا راغلې 4 والا تلې چې کمې راغلې دي نو دې کې اوس کمې نه کېږي ځکه چې هغه ته د خصفا ښودنه کوي نو مخکې دا شی دی زمونږ په علاقو کې اوس هم دا شی چې دی نو دا ډېر زیات دی الله فرمایي چې هلاکت دی د هغه خلکو دپاره کم خلک چې پناه ټول کې کمېږي داسې خلکو باندې الله جل جلاله هلاکت لېږلی او دا 13 سپاره کې الله فرمایي ویل للمطففین هلاکت د مطففینو لپاره مطففین کوم خلک دی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کله چې د خلکو نه اخلي نو پوره اخلي واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون بیا چې کله نورو ته کیل کوي یا وزن کوي نو بیا پکې نقصان کوي بیا پکې کمی کوي
نو د شعیب علیه السلام په قوم کې هم دا مرض و چې دوی به هم پناه اخیستل کې چې دی نو دا کمېږي. نو شعیب علیه السلام ورته وفرمایل ولا تنقصوا المکیال والمیزان، تاسو کمې مه کوئ په کیل او په وزن کې. انی اراکم بخیر، زه خو تاسو مالداره ینم او مالدار دپاره بیا ناپلو کې کمې کول نو دا خو ډېره د زیاته قباحت خبره ده. مال او جیدات خو ستا هم شته دی، نو بیا ولې ته په ناپلو کې چې دی نو کمې کوې. وإني أخاف عليكم، شعیب علیہ السلام فرمایل بېشکه زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم محیط، عذاب د ورځې د احاطې ده، یعنې د داسې ورځ د عذاب نه چې په تاسو باندې احاطه کوونکې ده. ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان، بیا فرمایي ای زما قومه پوره پوره کیل او وزن کوئ بالقسط په انصاف سره، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او تاسو مه کموئ د خلکو نه مالونه د هغوی، د خلکو نه د هغوی مالونه چې دي نو دا مه کوئ، یعنې هغوی د خپل مال چې دی نو دا ورته پوره پوره ورکوئ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او تاسو په ځمکه کې فساد کوونکي چې دی نو دا مه کوئ، فساد مه کوئ په ځمکه کې، یعنې ګناهونه چې دي نو دا مه کوئ. لکه نن سبا چې څنګه د پښتون قوم دې ګناه ته ټپ اغوستی دی، دومره ګناه په مخ د ځمکه بدل چې بل انسان نه کوي. نن سبا چې څومره پښتانه کوي، لاړل د هغه چې کوم د دواړو جهانو سردار مبارک په هغه ځایونو کې قدمونه ایښودي دي، پښتنو هغه ځایونو ته هم ډبې ورسولې او پیسې پرې وشیندلې. په سعودي عرب کې تاسو ته پته لګېدلې وي چې نن سبا هلته کې هم ډمتوب روان دی، او زموږ دا پښتانه چې دي چې د قامې پیسې ورسره نه وي نو جاړ او فریادونه کوي، خو د ډمو لپاره بیا را پیدا کوي. دا هغه پښتون دی چې د نبي علیه السلام عزت چې دی نه دا دوی تار تار. نبي علیه السلام کله به یو طرف ته وکتل نو به یې خاندل، او کله چې به یې بل طرف ته وکتل نو به یې ژړل. ویل چې دا کوم طرف ته ګوري دا مشرق والا خلک دي. نبي علیه السلام وفرمایل چې دې نه مراد د مشرق خلک دي، دینه به الله جل جلاله د دین کار چې دینه دا به ترې ډېر اخلي. نو یو به یې خاندل. اما مشرق والا نن سبا څوک دي؟ زموږ پاکستان زموږ دا خلک دي چې موږ په مشرق طرف کې راځو، خو نن سبا زموږ هم ګورې نبي علیه السلام به ډېر زیات خطوي. د ټولو نه په مخ د ځمکه باندې ټولو نه لوی لوی ګناهونه چا وکړل دي؟ پښتنو وکړل. د نبي علیه السلام د مسجد نبوي عزت چا تار تار کو دي؟ پښتنو تار تار. دا علما دا چا سپک کړه، دا چا ذلیله کړه؟ دا دې پښتنو ذلیله کړل، دا دې خوار کړه. دا پټکي چا واردول؟ دا دې پښتنو واردول. کوم کار چې بني اسرائیل کړی و هغه نن سبا زموږ دا پښتانه کوي. کوم کار بني اسرائیل وکړو انبیا به قتلول، هغه کار نن پښتانه کوي. علما چې دي نه دا شهیدان کوي. په مخ د ځمکه نن سبا چې وګورئ د ټولو نه لوی لوی ګناهونه دا به پښتانه کوي. نن سبا د پښتنو نه ډمان جوړ شوي دي. لاړ شئ وګوره په روډ د پاسه د ګرځېدو شرم نشته دی، په ګاډو به یې لوی لوی پیټۍ لګولي. پښتانه دي، د پښتون نه نن ډم جوړ شوی. د روډ د پاسه څوک ګډېږي؟ پښتون به ګډېږي. د پښتون کار و غیرت و، د پښتون کار و عزت و. نن د پښتون نه ډم جوړ شوی دی. هغه ډمان هم د پښتنو نن سبا اخلي چې جومات ته اجرت وپېژني که نه. په جومات کې به ډمتوب ونه کړي، د جومات مخې ته به یو ډمتوب ونه کړي، خو پښتون به یې د جومات مخې ته وکړي. دا د پښتون هغه غیرت دی چې نه ته په خپل جومات غیرت وکړو، نه ته په خپل مسجد نبوي غیرت وکړو، نه په خپل رسول الله د غیرت وکړو. ته څنګه پښتون یې چې ته په خپل مسجد غیرت ونه کړي، د مسجد په امام غیرت ونه کړي، په رسول الله غیرت ونه کړي؟ داسې غیرت جاړونه شي. او دا کوم خلک ډمتوبونه کوي؟ ډمتوب به هغه خلک کوي چې د چا سره تراویح نه وي کړې. ډمتوب به هغه خلک کوي چې ثابته میاشت تېره شي قرآن یو پیره ختم به یې نه وي کړی. ډمتوب به هغه خلک کوي چې ثابته میاشت تېره شي او په صحیح طریقه به یې روژه نه وي نیولې. ډمتوب به هغه خلک کوي چې ثابته روژه تېره شي او تهجد لمونځ به یې یو پیره نه وي کړی، د اشراق لمونځ به یې نه وي کړی. اشراق تهجد خبرې د چېرته 5 وخته به چا جمعې سره لمونځ نه وي کړی. هغه خلک به راوځي او کورې به په لاره باندې وایي او ګډېږي به. دا پښتون دی. دې پښتون نه هغه نه پښتون ښه دی، پنجابی دی نن سبا ښه دی. زموږ پښتانه نشته په مخ د ځمکه چې نن سبا ګورې د ټولو نه لویو ګناهونو کې چې اخته شوی دی، نو پښتون اخته شو.
الله دې معافي وکړي. او که چېرې دا د دې ګناهونه خلق را واپس نه شول او دغسې لاړه، په دې ګناهونو کې مست به انشاءالله چې د دنیا نه رخصي همدغه رنګې به رخصتېږي، بیا بې جواب چې دی نه هلته کې به وړو. د قرآن د ویلو ټیم نشته، د قرآن د راخستو ټیم نشته، ګډاګانې به په ګنټو ګنټو کېږي. دا غیرت دی، دا پښتو ده. الله فرمایي ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پس ما کې ګناه کوونکي مه جوړېږئ، فساد کوونکي مه جوړېږئ، د علماو نه خلک مه منع کوئ. څنګه چې شعیب علیه السلام قوم ته ووایي چې تاسو زما د اتباع نه د شعیب علیه السلام د اتباع نه خلک چې دی نو دا مه منع کوئ. بقیة الله خیر لکم، الله فرمایي دا باقی مال چې کومه نفع د تاسو دپاره دا بهتر ده ستاسو دپاره، کومه ګټه په خپل مال کې وکړئ دا ستاسو دپاره بهتر ده، دا ګټه ستاسو دپاره بهتر ده ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو یقین کوونکي. وما انا علیکم بحفیظ، الله فرمایي او زه نه یم په تاسو باندې نګهبان. شعیب علیه السلام ورته وفرمایل وما انا علیکم، او زه نه یم په تاسو باندې نګهبان، یعنې زما کار صرف څه دی؟ زما کار تاسو ته کار ښودل دي، د الله لاره ښودل دي، حقوق الله ښودل دي، حقوق العباد ښودل دي. نور زه دا کار نشم کولی چې زه به تاسو ته هر ټیم ولاړ یم او هغه کارونه به په تاسو باندې کوم. نه، زما کار هغه وعظ دی، نصیحت دی. که چا عمل وکړو کامیاب دی، او که چا عمل ونه کړو نو هغه سړی ناکام. نو کامیابي ستاسو خپل لاس کې ده، ناکامي ستاسو خپل لاس کې ده. الله دې رحمت وکړي. وإلى مدين أخاهم، فرمایي موږ لېږلي وو مدین ته أخاهم ورور د هغوی شعیب علیه السلام. قال شعیب علیه السلام فرمایل یا قوم زما قوم اعبدوا الله، تاسو د الله عبادت کوئ، ما لکم من اله غیره، نشته دی ستاسو دپاره څوک څوک د عبادت لایق سوا د الله نه. ولا تنقصوا المکیال، مه کموئ کیل لره، والمیزان او وزن لره، انی اراکم بشکه زه وینم تاسو لره بخیر سره، وإني بشکه زه اخاف ویریږم علیکم په تاسو باندې د عذاب د ورځې د احاطې کوونکي نه. ویا قوم اوفوا المکیال، ای زما قومه پوره پوره کیل کوئ او وزن کوئ بالقسط په انصاف سره، ولا تبخسوا الناس، مه کموئ خلکو لره اشیاءهم مالونه د دوی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مه کېږئ په ځمکه کې فساد کوونکي. بقیة الله، نفع الله جل جلاله خیر بهتر ده لکم ستاسو دپاره، انده کوم مال چې دی ستاسو پکې نفع وي نو دا ستاسو دپاره بهتر. ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو یقین کوونکي. وما انا علیکم بحفیظ، زه نه یم په تاسو باندې نګهبان. الحمدلله.